الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم د سیرت مختصر درسونه دا شروع نهم درس د سیرت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته تلل او د وحی شروع کېدل. الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بعثت نه مخکې کامل عقل ورکلی و او روغ زلی ورته ورکلی و. بوتان او ټول باطل او پالتو کارونه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی شو. قسم مجالسو کې به خلق کې ناستل، قصې میسې به کولې، شراب به اسکل، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا ټول مجالس بدی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوچتو اخلاق خاون و، امانتدار و، رښتیا ویونکی و، بهادر و، تواضع پکې و، د حیا خاون و، احسانات کوونکی و او د صبر خاون و، صله رحمی پالونکی و، خلکو ته میلمستوب ورکاو، اوچت صفاتو خاون و، د الله پیغمبر او د ښایسته صفاتو خاون و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې خوبونه به لیدل او چې کله به خوب ولیدو نو د سحر په شان به پړقېده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته تلل دا غوره کړه. غار حرا ته به ته د عبادت دپاره او څو ورځې به یې تېرولې، د ځان سره به یې خوراک هم وړ. چې کله به ختم شو نو بیا به واپس کور ته راغی، بیا به یې د ځان سره توښه وړه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې و چې جبریل علیه السلام ورته راغی او ورته یې وویل چې اقرأ ولوله. او دا واقع په حدیث کې راغلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ما انا بقاری. الله پیغمبر ورته ویل چې زه لوستونکی نیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه یې ونیولم او د سینې سره یو ځای کړم، بیا یې پرېښودم او راته ویل چې اقرأ ولوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا ویل چې ما انا بقاری، زه لوستونکی نیم. بیا دویم ځل یې ونیولم او غاړه یې راکړه، بیا یې پرېښودم او راته ویل چې اقرأ. او نبی علیه الصلاة والسلام ورته بیا هم دغه ویل چې ما انا بقاری، زه لوستونکی نیم. بیا د الله پیغمبر فرمایي چې دریم ځل یې ونیولم او غاړه یې راکړه او بیا یې پرېښودم او دا یې راته ویل چې اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا آیاتونه ورته ولوسته او وحی ورته وشوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دې آیاتونو واپس کور ته راغی او خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ویل چې زملونی په کمبل کې مې پټ کا. نو کله چې ته یره لاړه نو دا پورا او دا ټوله واقع خدیجه چې کله ته یره لاړه نو دا ټوله واقع خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بیان کا او دا یې ورته ویل چې زه په ځان باندې ویرېدم. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها دا ډېره هوښیاره اوچته ښځه وه، تسلي ورته ورکړه او ورته ویل چې قسم په الله، الله به تا نه خرابوي، ته خپلوالي پالې، رښتې وې، د خلکو بوجونه اوچته، میلمستوب ورکې. بیا خدیجه رضی الله تعالی عنها ورقه ابن نوفل ته بوتو چې دا د خدیجه رضی الله تعالی عنها د تره زوی و، مشر سړی و، بوډا سړی و. د انجیل نه په عربۍ کې لیکل کول، ټوله واقع ورته بیان کړه. نو هغه ورته وویله چې دا خو هغه فرشته ده کومه چې په موسی علیه السلام باندې راتله.
او بیا ورته دا هم ویل چې افسوس چې زه ځوان وې او زه ژوندی وې چې ستا دا قوم به تا وباسي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې آیا دوی به ما وباسي د مکې نه؟ نو ورقه ابن نوفل ورته ویل چې کم سړی چې په دې خبرو باندې را تلل کوي په کومو خبرو چې ته رالېږلی شوی نو د هغه سره دښمني کیږي. او بیا وحی دا بند شوه او ډېر وخت وروسته بیا وحی دا پرله پسې شروع شوه چې نور واقعه به انشاءالله بیا به بل درس کې ذکر کیږي. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.